دا رش حکومت خپله جوړ کړ چې ټول نوکر کې دغه یو ګاډی راټولې دی نو خلک پته کوي چې ډېر نه جوړېده ټولې نه لایي. السلام علیکم ګرانو کتونکو دی متفهیم دلته فلیګ مارچ مو شو حکومت د طرف نه مسلسل هدایات دا دي چې یو ځای کې راجمع کېدل یو ځای کې جمع جوړول او یو بل طرف فاصله ساتل بل طرف ته د اوړو په دکانونو د خوراکونو دکانونو باندې خوراکي اشیا په دکانونو باندې دا رش مونږ صحیح کو د دې سه تنظیم حکومت له پکار دی او انتظامی له داسې نظام پکار دی چې الته داسې رش او داسې جمګټنې جوړېږي څنګه چې یو بل سره لین په لین ولاړ دي نو که داسې په لین کې یو بل سره چوکته او دا جمګټه کې ولاړ نو د حکومت هغه هدایات هغې باندې عمل بیا دا ولې دلته د دې نه علاوه بل پوینټ باندې نه ملاوېږي دا په سرکاري ریټ باندې ملاوېږي دلته په څو ملاوي د خلکو نه به هم تپوس کوو چې دی داسې رش کې او داسې لین کې ولې ولاړ دي جان ستاسو نوم څه دی حکومت وایي چې یو ځای کې به نه راجمع کېږي حکومت د طرف نه مسلسل هدایات دي چې یو بل سره به نږدې نه ودرېږئ فاصله خپله جوړ کړ چې ټول نوکر کې دغه یو ګاډی راټولې دی نو خلک پته کوي نو دا دلته ډېر نه جوړېده ټولې نه لایي. نو دا ولې دلته د دې نه علاوه بل پوینټ باندې نه ملاوېږي دلته په څو ملاوي 810 باندې دا رش حکومت خپله جوړ کړ چې ټول نوکر کې دغه یو ګاډی راټولې دی نو خلک پته کوي چې ډېر نه جوړېده ټولې نه لایي. نورو ځایونو کې وړه نشته دی سرکاري نور 11.5 روپۍ جوړه ده. ګرانو کتونکو دلته کې مونږ ته دا معلومات شو چې په دا سرکاري نرخ باندې وړه ملاویږي نو خلک دلته ځکه راجمع دي او دویمه خبره دا ده چې خلکو دپاره عوامو دپاره حکومت یو شرط ایښی دی چې هغه به دوکاندار ته فوټو سټیټ ښیي او هله به ورته وړه ملاویږي نو خلق دا وینا کوي او دا شکایت کوي چې زمونږ فوټو سټیټ کوم ځای نه راوړو دوکانونه بند دي مارکیټونه بند دي نو فوټو سټیټ پکار دی چې د کوم ځای کې وړو پوینټ وي نو هلته یو فوټو سټیټ مشین چې هغه پکار دی سرکاري پوینټونه نور هم سیوا کېږي بادان مرکه او حکومت ته تجویز دی چې دا سرکاري نرخ باندې د وړو پوینټونه وړو ورکولو پوینټونه هغې کې زیاتې او چې هغه مختلفو ځایونو کې کینو دا قسمه رش به تاسو ته نه ښکاري.